اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا الخیام نیوز ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو څو ورځې مخکې تاسو د الخیام نیوز په شیشه باندې د دې بابا د کور ویډیو کتلی وه چې د هغه د کور څه صورتحال دی. هغه په خپله بیمار دی، هغه په کور کې یو شمیر نور بیماران لري. نو د هغه ویډیو نه پس د الخیام نیوز چې کم کتونکي دي زمونږ د علاقې خلک دی، هغو زمونږ سره مرسته کړې ده د دغه بابا دپاره. نو نن بیا راغلي یو د دغه بابا خواله او دغه ډونیشن هم چې کم تاسو پیسې راکړي دي، تاسو چې کومه مرسته کړې ده هغه هم راوړې ده، هغه به بابا ته حواله کوو. خو ګرانو ملګرو یو دوه خبرې د هغې نه مخکې کول غواړم چې الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم چې تلک الایام نداولها بین الناس، چې مونږه د دنیا دا ورځې د دې خلکو په منځ کې اړو راړو. نو باید چې مونږ دغې ته سوچ وکړو چې الله دې نه کړي، خو کیدی شي چې سبا له داسې بده ورځ په مونږ ټولو باندې هم راشي. نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره ښه طریقه دغه ده چې دغه زمونږ د معاشرې چې کم ځپلی ولس دی، ځپلي خلک دي، بې کوره خلک دي چې د هغو نه د کور وس دی نه د ډوډۍ وس دی، باید چې دغه خلک د ځان سره د ژوند په دې هلو ځلو کې شریک کړو. نو الله تعالی به په مونږ باندې هم رحم وکړي په دې ټول ملک په دې ټول علاقه. نو باید چې دغه خلک د ځان سره د ژوند په دې منډه کې شامل کړو چې څومره هم زمونږ نه کیدی شي چې دیو سره مرسته وکړو، ځکه چې د دیو حالات ډېر زیات خراب دي. او زمونږ چې کومو ملګرو زمونږ سره مرسته کړې ده د دې بابا په مدد کې، د هغو ټولو مونږ ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته شکریه ادا کوو. خو باید چې څومره شتمن خلک دی په دې معاشره کې، څومره صاحب استطاعت خلک دی په دې معاشره کې چې هغه د دغه بېوسو خلکو سره خپل امدادونه په خلاص مټ وکړي، نو باید چې دغه خلک به هم د ژوند جوګه شي. ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. د الخیام نیوز ډېر محترم ملګری چې ډېر زیات کار کوي، ابو وصال اظهار الله صاحب ته درخواست دی چې دغه پیسې څومره دي هغه تاسو ته ووایي او دغه پیسې ډېر محترم بابا ته حواله دا پیسې چې کومې دي نو دا د ملګرو سره لږې لږې راغونډې کړي دي، کوم چې زموږ خواوشا ملګري دي د کلي کم محلې کم خلک چې دی دا تقریبا 8770 روپۍ دي او بس دغه موږ له خلکو راکړي دي. نو دا موږ ستاسو په وړاندې باندې بابا ته حواله کړي. ډېره مننه. زه بابا ته وایم چې که بابا څه خبره نیمه کول غواړي د الخیام کتونکو ته نو چې هغه ستاسو سره شریکه کړي. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. خدای مو خیر او دنیا ښه کړه، خدای هم د غم د باده وساته. او دا چا چې کومه منډه والا کوم همت یې کړی تاسو ټول خدای اخر او دنیا ښه کړي. موږ به دعا کوو. موږ یې کمزوري که نه پکار دا دی چې موږ داسې تنګول نه کولی، ولې چې دا هم ډېر تکلیف دی، خو خدای ته حل ظاهر دی، د خدای نه پناه څه نشته دی. اوس زما څه یوه پیسې نشته، سبا به زه دا رالې اوس سبا لاړ شم ډاکټر له صاحب صاحب نه موږ ډاکټر دی دا پیسې غواړي، بغیر پیسو نه کار نه کېږي. ګرانو کتونکو د بابا خبرې تاسو واورېدې. د دې ځای زمونږ ډېر سپېڅلی مشر څوک چې نه یوازې د دې محلې په مشرۍ کې خپل کردار لوبوي، په دې محله کې چې کوم غم خادي کېږي په هغې کې یو ډېر مهم کردار لوبوي، بلکې په دې ټوله پښتنه ټولنه کې د یو شاعر په حیث د یو لیکوال په حیث هم یو پیژندلی نوم دی، یو نومیالی شاعر دی. ډېر محترم ګلاب صاحب را سره څوک چې د دې محلې سره تعلق ساتي هغوی را سره هم ناست دي. نو هغوی ته هم خواست دی چې یو دوه خبرې را سره په دې اړه شریکې کړي. د ټول نه مخکې زه الخیام والا ته سلامونه پیش کوم او د هغوی ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی زمونږ د یو ګاونډ کې د یو غمځپلي یو معذور کس سره چې کوم دی نو د خپل خدمات شریک کړل. هغه یو بیمار دی، هغه ته مطلب دی چې د زما او د بل د امداد ضرورت دی او هغه د خپل وس مطابق په دې موقع باندې موږ وکتل چې کوم امداد وکړو هغه ته راورسېدو د واجد مشال صاحب او د بل رور په لاس. موږ د هغې ډېره شکریه ادا کوو. والسلام. ګرانو ملګرو یوه خبره بله کول غواړم چې یو ملګري د بابا دپاره د یخنۍ څه د بنین
او د پکول تنظیم هم کړی دی. نو هغه هم ابو عیسی اظهار الله به هغه چې کوم امانت دی هغه بابا ته حواله کړي چې د کیمرې په سترګې تاسو وینئ چې ستاسو امانت بابا ته ورسېږي. د الخیام نیوز د ټولو کتونکو او خصوصا د هغه ملګرو چې په دې وخت کې زموږ سره مرسته وکړه د بابا دپاره د بابا د کورنۍ دپاره د هغو ډېره زیاته مننه کوو. او د فضل حکیم اندلیب صاحب په دغه شعر ستاسو نه اجازت غواړو چې غټانو د میوو پوستکي مه ولئ کوڅې ته، غټانو د میوو پوستکي مه ولئ کوڅې ته، جړه د خواري کښو ماشومان چرته ونه کړي. ښه د باد او بریالي اوسئ.